رضوي صاحب څه ناشنا بیان کړی د دغه خبره کوي د داتا گنج بخش لاهور کې دی وایي دغه ځای کې د یو انګریز قبر هم دی خوا کې ورسره د انګریز قبر هم دی یو انګریز مسلمان شو د دغه تبلیغیانو وروڼو په محنت باندې وایي دغه تبلیغیان یو سړی مسلمان کو بس دغه بس کته ګرځو بره به به کته موږ یو مسلمان کړی موږ یو مسلمان کړی وایي هغه ته تپوس وکړه انګریز چې دا د سلیمان علیه السلام سره چې دا کوم کس و چا چې د بلقیس د عرش راوړو د کوم ځای نه د سبا د ښار نه د سلیمان علیه السلام خواته په دقه د سترګې د رب په اندازه کې راورسو دی په کوم طاقت راورسو د طاقت ته کوم ځای نه راغلی نو بیا دغه ملا وایي او کټاس بریلی دی وایي چې بس یو هغو سره ویلې په کوم ځای کې وي کله هغوی یو غر ویشتو کله بل ویشتو هغه وایي چې دا زما په اسلام باندې قرض پاتې شو په څه باندې چې ما به دې مسلې جواب راکوي نو دوی بیا لاهور ته راوستو نو په لاهور کې وي د هغوی سره څه لاهور کې وي کله به مینار پاکستان ته بو او وي کله بل ځای دا دروغ کیسې دي ټول وي هغوی ته چې دا ما ته ځایونه مه ښایي د دې مسلې جواب راکړي چې آصف بن برخیا سره دا طاقت د کوم ځای راغی دا کوم طاقت و وي دوی چې سزي ته سیل بوله وي چې واپس راتلو د داتا په دې دربار باندې راغلی وي هغه دې چې وکړو ډېره ګڼه وي هغوی ته چې دا څه ځای دی هغوی ته دا شرک دی شرک دی وي دلته ټول شرک دی وي دوی خو بس نه پوهېږي لکه یو ټکی زده کړی شرک دی او شرک دی وي هغه ته تاسو ته شرک وایي خو ما ته ورته خوشبو راځي او دوی سره خلکو چغې کړه سمې چغې وایي دغه خلک ما ته خو دوی څه راځي ما ته خو خوشبو راځي ما پرېږدئ زه دننه ځم ما پرېږدئ زه دننه ځم اخر هغه مجبور شو چې دننه یې پرېښود چې هغه دننه ورغی یو سپین ږیری ورسره میلاو شو هغه سپین ږیری وایي د هغه سره کېناستو نو ورته یې وایي څه دي په کار دي چې څه خدمت دې وکړو وی هغه چی ته زړه شوی وی هغه وایي چې چی مې په کار دی وی هغه چې لاس داسې کړو داسې وي بس پیاله یې مخې ته اوس زه حیران یم که په دې باندې دې رد وکړو وایي ته به مولیانو رد کړې و دې کیسې ته غوږ کېږده ښه وایي چې کله هغه چی وڅښو او چې یې کړو هغه سپین ږیری نه و سړی نه و وی هغه کسان پسې بیا راغلل کومو تبلیغیانو چې دی مسلمان کړی پسې راغلل وایي چې زه چې ځو دلته شرک په دې اډه کې څه کوي چې ناستې هغه وایي چې ځئ ورکې شرک اډه کوم سوال چې ما تاسو نه کوو نن د هغې جواب میلاو شو څنګه جواب میلاو شو وایي ما تاسو ته وایي چې آصف ابن برخیا سره کوم طاقت و چې را تښتي د هغه ځینې دلته راوړو نو نن ما ته د هغې جواب هم دې قبر والا راکړو وایي دا کومه پیالې چې ما د راوړې ده دا هغه پیالې ده چې لندن کې زه په دې کې چیس کړم معمولي پیالې نه ده په دې پیاله کې زه کوم ځای کې چیس کړم په لندن کې نو هغه ما له جواب راکړو چې آصف ابن برخیا سره دغه طاقت وکړم چې موږ سره یې خبره خو پکې نشته ادله د سبا د ښار نه تخت راورسو ما د لندن پیاله په یو سکند کې راورسو او بیا دا وایي چې دا خبرې دغه خلک نه مني دا ذوق چې نشته وایي دوی دا نه مني ذوق نه کړله د نوح علیه السلام عمر ما له راکړي او دله ورکې بیا درم د مولوي غلام رسول دا د اهل حدیثو یو مشهور عالم دی او یو تاجر دی د لاهور میاں محمد دا غنوم دی دی یو ورځ راغی او د غلام رسول صاحب چې د اهل حدیثو یو لوی عالم دی دته کېناستو او ورته وایي چې ما اسونه او ګوړې اغشتې دي درېیمه میاشته چې هغه ما اغشتې او کشمیر ته مې لېږلي دي او هغه کشمیر ته چې ما ولېږل 3 میاشتې وشوې چې زمونږ اسونه او زمونږ دا ګوړې دا خرڅېږي نه او مفته کې خوراک زمونږ شروع دی خرچه شروع ده خو هغه اسونه خرڅېږي نه نو د اهل حدیثو دغه عالم دی ورته وایي چې تا کوم اسونه اغشتي دي او 3 میاشتې وشوې کشمیر ته دې لېږلي هغه اوس خرڅم شو او په هغې کې تاسو ته 3000 روپۍ ګټم درته میلاو شوه دغه میاں محمد دی عالم ته وایي چې ما ته خو پرون خط راغلی دی هغه زمونږ سودا اسونه هغه خو خر شوي نه دي او ته وایې خر شوي دي دی ورته وایي نه اوس ستا هغه ټول اسونه هم خر شو او تاسو پکې ګټه مو کا فایده هم پکې درته میلاو شوه دا میاں محمد سوداګر وایي زه چې کله واپس راغم وایي په سباله باندې ما ته خط راغی او په خط کې لیکلی دي چې میاں محمد صاحب زمونږ ټول اسونه هم خر شو او مونږ ته پکې ګټه او فایده هم راته پکې میلاو شوه
نو دا میا محمد وی زه فورا راغم وی چې فورا راغم دک غلام رسول صاحب د علی حدیثو د غلوی عالم ته ویم چې په کشمیر کې زما د دریو میاشتو نه ولاړ اسونه ګوړی دي دا څنګه خرشوتا ته څنګه پته ولګیدا او د دې پته درته څنګه ولګیدا چې 3000 روپۍ پکې هم ګټلې زما ریټ تا ته چا ویلې ما چې اسه غشت دي دا ته چوي وی دی ورته وی چې دا ما ته الهام شو دا د کتاب دی کرامات علی حدیث او پدې کې په 12 نمبر صفحه باندې دا کرامت بیان کړي نو زویما ک بابا خادم رضوی علیه رحمت داتا صاحب کې موجود د ملنګ یو کرامت بیانې چې د بهر ملک نه یو کس راغلی دی او هغه ته د بهر د ملک پیاله ورکي پاغي کې ورته چي ورکي او دغلته کې دغه انګريز په د جوب کې پاتې کیږي نن خو علی حدیث اعتراض کوي چې دا پیاله د څنګه راوړه دا منګړته واقع دي چې کله زمونږ علما کرامت د بزرګانو بیانې بیا منګړته واقع شو چې کله ستاسو خبر راشي بیا دا اسلاف شي بیا دا الهام شي بیا وینه دا خو د ډېر لوی پای علما دي دا خو ډېر لوی خلق دي عجیب انصاف ستا خبره چې راځي بیا پکې شانم معلومیږي بیا لوی پایم معلومیږي بیا لوی عظمت هم د علماء معلومیږي بیا کرامت هم معلومیږي کله چې زمونږ د اهل سنتو تذکره راځي زمونږ علما خبره کوي د اولیاء او کرامت بیانې بیا منګړه ته کیسي کستا خبره راځي بیا دا الهام وي دا کرامت وي دا عجیب انصاف ته رب ذوالجلال دې مونږ او تاسو د دې زمانه دغه دجالینو نه خپل زمان کې ټول محفوظ ساتي